الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف اللهم صل على محمد بعدد ما في علمك وعدد كل معلوم لما تحب وترضى. زما عزتمند مسلمانانو ورونو، نن غالبا ولسم یا اتلسم ربیع الاخر دی، ربیع الثانی چې زنانه وته دوی مخور وای او دی آیتونو مبارکه کې رب العالمین سورۃ لقمان کې دی آیتونو مبارکو کې د یو څو اهم مسائلو طرف ته اشاره کړې ده او لقمانی حکیم خپل بچی ته نصیحتونه کوي او د هغه نصایح او د هغه نصیحتونو لب لباب او خلاصو نچوړ ورته بیانوي او دې نه پس چې دې باندې کم نتایج مرتب کیږي او اسلام او شریعت د هغې کم اهمیت بیان کړی دی د هغې تذکره کیږي. اوس اسلام دا یو ضابطه حیات دی، د اسلام یو مکمل د ژوند دستور دی. اسلام د یوې شعبې نوم نه دی چې تبا د یوې شعبې سره تا واپستګي اختیار کړه او دغه شعبه تا کلکه راونیوه او په زړه کې دا راولي چې زه دا کم کار کوم ښه په اخلاص سره کوم، ښه په شوق سره کوم. هم دا شعبه د اسلام ده او د دې نه اخوا نور اړوسه شتی نه. دا انسان د غلط فهمۍ شکار دی، دی په خطا دی. اسلام د مکمل ضابطه حیات نوم دی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا راغلی. یو اکمال دی، یو اتمام دی. دین کامل کول او دین پورا کول. د رسول پاک صلی الله علیه وسلم پراتک سره او داغه د دنیا نه پر رحلت کولو سره هغه دین مکمل ضابطه حیات انسانیت ته پرېښی.
او وی فرمایل ترکت فیکم امرین ما درته دوه کارونه پرېښوده لن تدلوا ما تمسکتم بهما تاسو به بېلارې نشئ خو قدم ټینګ ونیوه کتاب الله و سنته یو د الله کلام یو د الله د پیغمبر طریقې هغه نهج باندې ژوند تېرول اسلام خو دنیا کې هر چاله یو خپل حق ورکړی خو بنیادی سیز دغه تمام حقوقو کې به غټ لحاظ د اخلاص ساتي حدیث جبریل کې راځي جبریل علیہ السلام د یو عام باندې په شکل کې پیغمبر علیہ السلام لراله صحابه کرام ناست یو لوی مجمع ناسته ده کېناستو زنګنانې د الله د پیغمبر زنګنانو سره جوخ ولګولو بل روایت کې راځي چې د خپل لاسونه په خپل زنګون نه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زنګون کې خو سپینې د کاټن کپړې دی اوږده اوږده یخته دی بل دا دی چې په دې یختو کې دوړ هم نه ده لګېدلې د دې یختو نه د اوبو قطرې څڅېږي انتهایی ښایسته یختې دي او چې رالی سلام یې هم ونه کړو ډایرکټ کېناستو تپوس کوي یا رسول الله مل ایمان دویم تپوس کوي مل اسلام ایمان څه ته وایي اسلام څه ته وایي دریم تپوس کوي اخلاص څه ته وایي احسان او څلورم تپوس کوي د قیامت نښه څه ده قیامت په کله راځي نبی علیہ السلام تو فرمایل د الله پیغمبر پیژندلی و نبی علیہ السلام پیژندلی و چې څوک دی صحابه نو پیژندلی نبی علیہ السلام ته فرمایي چې د قیامت تپوس یې ته وکړو چې قیامت په کله وي وایي ما المسؤول عنها بعالم من السائل کم سړی چې زمانه تپوس کوي د کم سوال باره کې زمانه پې ښه پوهېږي بیا ورته وایي وما اماراتها دا پته خو درته نشته چې قیامت په کله وي د قیامت نښه څه ده نبی علیہ السلام وفرمایل ان تلد الامة ربتها د مور نه به داسې لور پیدا شي چې هغه لور به په مور حکمراني کوي او ته به غریب غریب خلک ویني داسې بلډینګونه به جوړوي چې مالدار به پې وبخي وان تر الحفاة العراة دا بیزو ګډو سرون کې خلک په داسې بلډینګونه جوړوي چې د بل په بلډینګونو به فخر کوي دا د قیامت نښې بهر حال خبر هم د اخلاص پورې کوله چې هر کار کې اخلاص مطلوب دی د بنده نه دیو جنا مولانا روم رحمه الله مثنوی کې د حضرت علی رضی الله عنه د اخلاص یو واقع بیانوي یو شعر دی او د هغه شعر خلاصه بیانوي او په شعر کې لفظ د افتخار ذکر شوی او افتخار وایي فخر ته حضرت علی رضی الله عنه یو جنگ کې یو یهودي راوارتلو په دې سینه وله کېناست دشمن قابو کې راوستی ړق تې نشي والی هغه د لاندې نه په حضرت علی رضی الله عنه لاړې ورته وکړي اتې پاسېدو هغه یهودي پروت و هغه دومره ځپلی و چې هغه دا جرأت نشو کولی چې پاسي ورته یې ویې ګوره ورته دشمن د قابو کې راوستو او هغه ستا نه لاندې ړقم نشو والی خو چې پتا یې لاړې درتو کړې او ګستاخي دې وکړه
پکار دا د چې ته ښه پتاو کې راغلی وی جق ته تیر کړی وی وجلی دی وی او ته تې پاسېدې او ورته وی مخکې چې ته ما راړتیلی وي د الله د رضا دپاره مې راړتیلی خو چې دا لاړې دې راباندې راتو کړې که نه نو دې کې زما د نفس ملاوټ راغلی ما به اوس تا نه خپل انتقام اخیستو نو ما وی چې د الله رضا تې ووته او په شړقې مه لګوه دا چې اوس ته دې وجنې نو د خپل قار وښکلو دپاره یې وجنې نو ما ته پې اجر نه میلاوېدو ستا په وجلو باندې پاسېدم درنه هغه یهودي چې د حضرت علي رضی الله عنه د الفاظ د غوږونو سره ټکراو شو هغه ورته وی کلمه راته وایه مسلمانېږم هغه یهودي په هغه ځای کېناستو کلمې ووی لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان شو اوس دا واقعه مونږه بلا خلکو به اورېدلې خو د یو ځای پورې اورېدلې ده چې لاړې پې ورتوک وي او کوش وتی بس اخوا بیا اخوا ورسره رڼا نشته او دا واقعه حکیم الامت تانوی رحمه الله په خپل خطبات کې هم نقل کړی نو لہذا چې کله هغه مسلمان شو ایمان راوړو نو تانوی صاحب رحمه الله هغه فرمایي امر بالمعروف والو چې خلکو ته د نیکۍ حکمونه کوئ ننم په دې کې اقا اثر دی امر بالمعروف کوا نتایج به ښه راوځي خو مونږ امر بالمعروف کوو نتایج ځکه نه راوځي اخلاص نشته او چې کله اخلاص ہو نتایج به الله پاک ضرور راوباسي نو نن مونږ واز او نصیحت هم کوو ښکلې خبرې هم کوو جرګول هم زه چې د دوو کسانو منځ کې دا مسله حل شي خو په دې جرګه کې اخلاص نه واز او نصیحت هم کوو خلکو کې اثر د هغې ځکه نه راځي چې اخلاص پکې نه چې په کم یو عمل کې اخلاص ہو الله پاک په د هغې نتایج معاشرې ته ضرور ورکړي دیو جن حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه د یرموک په غزا کې کمانډ او مشري دا د خالد ابن ولید رضی الله عنه په لاس کې و د پوره لښکر ذمہوار انسان خالد ابن ولید رضی الله عنه غزا سٹارٹ تا په تړلي جنگ کې په تړلي جهاد کې او په جاری حملو کې د مدینه منورې نه یو قاصد رالی خط ورسره دی هغه خط خالد ابن ولید رضی الله عنه له ورکو په خط کې لیکلي و چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات شوی دی امیر المؤمنین انتقال شوی دی صحابه په شورا سره د بل امیر انتخاب کړي او د خطاب زوی عمر ابن خطاب رضی الله عنه هغه د مسلمانانو نوی امیر المؤمنین منتخب شوی او هغه د اډر جاری کړی دی چې کم لښکر د خالد ابن ولید رضی الله عنه په مشرۍ کې یرموک ته غزا لتلی هلته زما دا خط ورسوئ ما خالد ابن ولید د عہدې نه مات کو ما ظلم کو د هغه په ځای ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه ما د هغې مشر هغه وټاکلو او خط ویسئ خالد ابن ولید رضی الله عنه ته د خط میلاو شي چې مخکې د سپه سالار او اوس په د یو سپایي په حیثیت جنګ کې خط اولنی خالد ابن ولید رضی الله عنه ته په لاس ورغلی چې خط وکتو ړی بدل نشو
او نه په خپله جذبه کې څه کمی رالی فورا ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه راوغوښت هغه ته وی ته زمونږ سپه سالار او زه ستا یو عام سپی خو دا خبرې په ملګرو کې مشهوره نه کړه چې افراتفری پیلاو نشي انتشار خور نشي چا خالد ابن ولید رضی الله عنه ته ووی وایي ته د امارت او مشرۍ نه مات کړې خو په حملو کې دې څه کمی رانلې داسې زبردست او طاقتورې حملې دي باوجود د دې نه چې تا ته خط میلاو دی چې ته د مشرۍ نه مات شوی خو په حملو کې دې کمی رانلې پرلپسې او متواتر طاقتورې حملې کې او ته وی داسې کار دی ما چې مخکې جنگ کولو د الله د رضا دپاره مې کولو وسم جنگ کوم د الله د رضا دپاره کوم د عمر رضی الله عنه دپاره نه کوم زه د عمر دپاره نه جنګېږم مخکې هم جنګېدم د رب د رضا دپاره وسم جنګېږم د رب د رضا دپاره دا اخلاص و په هغوی کې نو لہذا دیو جن شیخ ابو الحسن نوری رحمه الله دا کابرو کې لوی ولی د الله تعالی تیر شوی په دریاب کې په کشتۍ کې سفر کولو د ملاح سره د کشتۍ د کیپټن سره ناست دی دې کې دغه کشتۍ ته لس ټپکې راوخېجولی شو لس منګي دا ناشنا منګي و عجیب لیبلې پې لګېدلې وې شیخ ابو الحسن نوری رحمه الله د ملاح نه تپوس کو دې مټکو کې څه دي منګو کې او ورته وی جی دې کې خو شراب دي او ورته وی په دې څه کې وایي دا خو د خلیفه دپاره دي د بادشاهي وخت دی د وخت د بادشاه شراب دي او دا به د هغه شاهي مهمانخانې ته رسولی کېږي او ورته ویې لوړ راکړه او له لوړ ورکو وایي څه کوې په دا منګي پې ټول وامه ماتوم یې هغه وی ګنې ګپ لګوي هر سړی ګپ نه لګوي چې لوړ یې ورکو په منګو یې شروع وکړه نه منګي ته مات کړه او یو منګی پرېښو لوړ یې وارتلو چا بادشاه له خبر ورکو مخبر چې ابوالحسن نوري رحمه الله هغه خو مولوي صاحب خو ټول منګي مات کړي دي د شراب بادشاه ویله کې راوغواړئ شاهي دربار ته چې راوستو هغه ورته وایي دا دې څه چل کړی او ته پیغمبر علیه السلام حدیث مې رامخې ته ویسا وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من رآ منکم منکرن فلیغیرو بیدی چې د ګناه یو کار دی ولیدو منکر کار دی ولیدو نو پلاس د هغې اپریشن وکړه پلاس بدل کا نو لوړ مې راواغېستو پلاس مې مات کړم خو فإن لم یستطع که دا طاقت دی نه نو فبلسانه د هغې خلاف تقریر وکړه او فإن لم یستطع که دا وستیم نه کېږي نو فبقلبه پړه کې بد وګڼه وذلک اضعف الایمان خو ګورې دا د ایمان ډېره کمه درجه ده بس خاموشي اختیار کا خو پړه کې ووایه چې دا کار ښه نه دی بیا به م الله اجر درکړي نو هغه ورته ویې ولې ته محتسب یې ته د دې کار محتسب یې ستا نه څوک تپوس کړي او ته محتسب چا جوړ کړی ابوالحسن نوري رحمه الله ورته وفرمایل هغه ذات زه د دې کار محتسب جوړ کړی یم کم ذات چې ته خلیفه او بادشاه جوړ کړی او ورته وی سند د سره څه دی او ورته د سورت لقمان د آیت تلاوت یا بنیه ای زما بچونګړیه
لقمان حکیم خپل بچی ته وایي اقیم الصلاة وامر بالمعروف منځ کوه خو حکم کوه د نیکۍ ونهى عن المنکر د منکر نه خلق منع کوه واصبر على ما اصابك امر بالمعروف کوه نهي عن المنکر کوه دینه پس چې در باندې حالات راتله په هغې صبر کوه اوس ما نه منګي مات کړي دي یو مې پرېښې ته بادشاه د شرابو مټکې مې ټولې اړېلي ما په نهي عن المنکر مې کړی اخوا به اوس ما ته په شاهي دربار کې سزا میلاویږي الله به ماله د صبر توفیق راکړي اوس ازمایش دی امتحان دی د امتحان سره مخ کېږم او دا به هم زه برداشت کوم نو او ته وی ښه ډېر زړور نه و یو تپوس ته نه بل کوم پیر صاحب و دا راته ووایه چې تا 9 منګي مات کړو دا 11 یو دې پرېښو او ورته وی بادشاه سلامت و چې کله ما دا 9 منګي مات کړه که نه دغه ټیم شیطان مې په دې زړه کې وسوسه واچېله چې نن دې ډېر د غیرت کار وکړو د بادشاه شراب دې هم معاف نه کړه دومره زړورې د دین په کارونو کې او دومره یو طاقتور کار دې وکړو بهترین د نیکۍ کار د نه الله واخیستو نو پړه کې مې لویي راله چې پړه کې مې لویي راله نو دا عمل د الله دپاره نه دی نو دا 9 منګي مې د الله د رضا دپاره معاف کړي اجر به پې میلاویږي او په دې یو اجر نه میلاوېدو ریا پکې راتله د ځان اوچتوالی بړایي پکې راتله جو نفس ته مې وي چې خدای دې بیخ وباسه لوړرتومه دا یو پکې پرېږدمه نه یې ماتومه ولې خلک به وایي چې دومره په دین کې زړور سړی و چې د بادشاه منګي هم ټول مات کړه د دې د خاطر مې دا یو پرېښې که نه دا مې پلار نه کېدو دې مې پاتې کو د دې د وجې نه مې پرېښې نو اصل کې دنیا کې هر عمل کې اخلاص ډېر ضروري څیز خو په دنیا کې بعضې څیزونو کې مونږ له الله پاک برکت ځکه نه راکوي چې مونږ هغه کار کوو نیت هم هم ښیي خو خالص د الله د رضا دپاره نه نو چې کم کار ته کې نیت به دې هم ټکي رضا به خالص د الله ساتي بیا به د هغې نتایج بهترین راوځي او که داسې نه کار به وکې خو برکت پې نه نو چې څنګه الله پاک د شریعت د یو حکم د هغې لحاظ ساتلی دغه شانته کې دنیا کې بعضې غلطۍ بعضې جرمونه بعضې کوتاهۍ دا ګورې د معاف کولو قابل هم نه دي حالانکه اسلام کې او دین کې ډېرې غټې غټې غلطۍ وکړه د رب نه معافي وغواړه رب بیا درته معاف کړي خو بعضې غلطۍ وکړه رب یې درته هم نه معاف کوي فتح د مکې وشوه پیغمبر علیه السلام مکې مکرمې ته داخل شو دا 8م کال د هجرت دی 8 ذی الحج 8مه هجري ده پیغمبر علیه السلام چې کله مکې مکرمې ته داخل شو اعلان یې وکړو ما ټول خلک معاف کړی 6 کسان نه معاف کوم په دې کې 2 ښځې دي او 4 سړي دي دا به قابل معافي نه دي دا مړه کوي دا به وجنو دې کې یو کس راغلی یا رسول الله ابن خطل د خانه کعبې په غلاف او صادرګي پورې انختی دی او الله ته وایي چې الله ما معاف ابن خطل څوک
د اسلام راوړ او مسلمان د ظلمن یو صحابي شهید کړو یو صحابي قتل کړو او بیا مکه مکرمه ته وتښتېدو هلته چې لاړی مرتد شو د دین نه واوښت او بیا یې ځان له دوه وینځې اخیستې وي هغه وینځو به د الله د پیغمبر په شان کې شعرونه وي ټپې به یې کولې د الله د پیغمبر باره کې به ګستاخۍ کولې او د ګستاخۍ الفاظ به وي اشعار به وي صابر علی یا رسول الله ابن خطل متعلق باستار الكعبه چې د کعبې په دې غلاف پورې ځان انخلولی دی او الله ته سوال کې چې الله ما معاف نبی علیہ السلام کو فرمایل قتل کړه بخاری شریف کې حدیث ده ابن خطل معاف نه کوي ابن خطل مردار کوي ولې دا هغه بدقسمت انسانو چې ایمان او اسلام یې هم راوړه ظلمن ته قتل وشو مرتد شو د ارتداد نه پسې انتهایی نازیبه حرکت وکړو او هغه حرکت د ګستاخۍ وکړو ګستاخ رسول دا قابل معافي نه دی د الله د نبی په شان کې چې کم سړی کمی ښځې معمولی خلم غلطه وخوځوله اسلام او دین او شریعت وای سر ته کټ کا د اچا پروا بنه ساتي وس دفاع ختم نبوت دا یو اهمه ایشو دا اهمه مسله ده چې کله د اواز د ختم نبوت په حواله سره وشو د دې مسلې نه بشاته کېږي نه او اسلام هر چاله خپل حق ورکړ هر سړی ته خپل حق ورکړ دیو جنا بخاری شریف کی حدیث ته وکذا فی المشکات مشکات کم دی یو صحابی راله په غزا کې ځان له نوم لیکلی دی چې زه پلانکي ځای کې یو لښکر د صحابو روان دی نوم لیکلی شوی لښکر کې تیار خو ښځې حج له تله نو پیغمبر علیه السلام له راغلی یا رسول الله ما په پلانکی غزا کې نوم لیکلی دی زم جهاد له او تیارم یما په ښه اراده مې ده خو ښځه مې حج له ځي نبی علیہ السلام ول نوم کټ وای ته واپس لاړ شه حجه مع امراتک د ښځې سره د حج وکړه لاړ شه د ښځې سره د حج وکړه او د جهاد په دې لښکر کې مزه دې نه پاتې شه څومره عظیم پیغمبرو او څومره ښکلې طریقې د ژوند خپل امت ته ښودلي چې جهاد خو ټیک دی یو ډېره لویه قرباني ده دا د انسان د ژوند اخري مرحله ده او غټه قرباني ده بې لالچه چې ته پکې د مرګ نه تېرېږي د دې نه عظیمه قرباني بله شته نبی علیہ السلام ورته وفرمایل حج مع امراتک د خپلې بیبي سره حج ته لاړ شه ټیک د جهاد یو اهم کار دی مقدس کار دی ډېر اجر والا د الله په نسبت باندې انتهایی قابل قدر قربانی ده خو په دې ټیم کې ستا د ښځې سره محرم نشته چې حج له ورسره لاړ شي د ښځې سره حج له لاړ شه تعالی به الله پاک د جهاد مقدار ته کې اجر درکړي
دا کم اجر چې الله پاک تعالی په جهاد درکوي دا به الله پاک تعالی د خپلې ښځې سره په حج ادا کولو درکړي. نو ښځه به دې حج وکړي، ته به هم حج وکړي او د هغې به دلجویي وشي، د هغې به خدمت وکړي، د هغې به زړه لوي، بل د ښځې تحفظ به دې وشي. ولې عام درنده انسان چې یوازې ښځه ویني نو هغه ورته ټارګټ کول بیا ډېر اساني. لہذا د دې به بچاو هم وشي او د دې به مدد هم وشي، دې ته به تکلیف هم میلاو نشي، اجر به الله پاک تعالی هم درکړي. نن چې کم خلک د اسلام نه بیزاره دی، د دین نه بیزاره دی، د هغوی په خوله دغه آواز دی ښځې له اسلام کې دین او اسلام څه حق ورکړی دی او دا بعضې میری مرضی میرا جسم میری مرضی د هغوی د هغه ښځو هم دا آواز دی. مونږ له اسلام کم حق را کړی دی. نو تا د سایوال غوا په شانته کې بهر ګرځي، ته راشه ته اول ځان خبر کړه چې اسلام تعالی کم حق درکړی، کمې نه دی درکړی. ته خو یې کمې راکړی دی، کمې درکړی نه دی، دا سوال ده نه کوو. تا ته کم میلاو نه دی، دا ته په کمو ګنو ګړي. لہذا اسلام او دین چې هر چاله کم حق ورکړی دی نو کاری دا د دې نه بهترین حقوق بل یوه دنیا کې د یو مذهب والا سره نشته. نو لہذا د الله د پیغمبر زندگی که تا د هغې نچوړ تا وکتو ته به حیران شي. د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ستا د زندګۍ کم آغاز چې کیږي او ستا د ژوند چې کم بنیاد تړلی کیږي او ستا د ژوند کم سفر د کم ځای نه شروع کیږي، زمونږ د هغه پاک دین او پاک پیغمبر شریعت وایي چې دا ماشوم پیدا شي په ښی غوږ کې ورته اذان وکړه او په ګس کې ورته اقامت وکړه، بیا په اوومه ورځ عقیقه وکړه، اوومه ورځ وله ښکلی دیني نوم کېده، داسې نوم چې دکې غیرت پیدا کوي، جري او جرأت والا نوم ولږده. د هغې نه پس په دې انسان باندې مرحلې راځي، تربیت پې کې، دا به ځوانېږي، دی به واده کوي، دی به معاشره کې ژوند تېروي، د ده د نشست و برخاست، د څښاک د اوبو څښلو طریقه جدا، د ده د خوراک طریقه به دیني اسلامي، چې کینی کومه دعا به وایي، چې پاسي کومه دعا به وایي، په دسترخوان کینی کومه دعا به وایي، دی به تقاضې له ځي کومه دعا به وایي، دی له تقاضې نه فارغېږي کومه دعا به وایي، دله چې واده کوي نو کومه دعا به ورته وایي، دی چې د بیبي خواته ورځي کومه دعا به وایي، بیا په د ده د ژوند دی چې عبادت خانې ته ځي کومه دعا به وایي، د عبادت خانې نه راوځي کومه دعا به وایي، دی چې میلمه رخصتوي کومه دعا به وایي، دی چې شیشه کې ګوري دی به کومه دعا وایي، دی چې د بل سره بل په خندا ویني دی به کومه دعا وایي، او دی چې اسمان کې وریځ ویني او طوفان ویني کومه دعا به وایي، دی چې ډېر باران وورېږي کومه دعا به وایي، دی چې زلزله ویني کومه دعا به وایي، که نور تندر ونیو څه به کوي، سپوږمۍ تندر ونیو څه به کوي، دا ټولې مرحلې به دته په ژوند کې راځي. خو د ده د ژوند اخري سفر پوره شو، سفر یې پوره شو او مړ شو، زنه دې وله وتړله، قبر ته کم کس کوزوي، د ده د ژوند کم سفر چې د کمې دعاګانو نه او د کمو اعمالو نه شروع شوی، دا کم چې سپاري شریعت دته وایي ورکې ده په دې ځمکه کې او ووایه چې بسم الله علی ملت رسول الله، په دقې باندې په قبر کې کېښودې، بس دا ستا د ژوند لب لباب او خلاصه وه.
کتا ښکلی ژوند تیر کو دا قبر به درته د جنت د باغونو نه باغي او که ښکلی دې تیر نه کو نو د جهنم د کندو نه کند ان القبر روضة من رياض الجنه دا قبر د جنت د باغونو نه غټ باغ دی وحفرة من حفر النيران او دا د جهنم د کندو نه یو ډیره لویه کنده ده اوس دا به ښایسته کېږي د چا چې د خپل پیغمبر په تعلیماتو عمل کړي پیغمبر تعلیمات څه دي ته چې سهار پاسې نو اذان نه مخکې پاسه 3:30 4 بجې تهجد وکا 2 4 8 شپږ 12 څو رکعاته کولی شو وکړه دغه ټیم کې ذکر وکړه الله یاد کړه بیا اذان وشو سنت وکړه قرآن تلاوت وکړه فرض مونځ دې وکړو بیا لږ ذکر وکړه بیا اشراق وکړه بیا ساختي مونځ وکړه بیا ماسپښین فرض بیا مازدیګر بیا ماښام نه پس شپږ اوابین هغې نه پس صورت واقعه ووایه ماسخوتن مونځ مانځه نه پس تبارک الذي هغې نه پس فورا اوده شي چې وختي پاسي نن د جمعې ورځ او چې ورځ د جمعې راتله نو د جمعې د مانځه نه پس صورت کهف وایه او د جمعې په ورځ د مازدیګر مانځه نه پس 100 کرته درود پاک وایه د الله نبی فرمایي زما کم امتی چې د جمعې په ورځ مازدیګر مانځه نه پس 100 کرته درود پاک وایي د 80 کالو ګناهونه یې معاف کېږي دا قبر به د جنت د باغونو نه باغي دا به د جهنم د کندو نه کنداني او چې دعا کې سوال کې نو د الله پیغمبر چې کومې دعاګانې غوښتې دي هغه یادې کا زبانی یادې کا او دا یادول ګران نه دي خواري به کې همت پکې چې خواري او همت تې نه کړي یو کار نشي زده کولی Union strength as you so social Europe پیاسا کوه دا تقریرونه مونږ په اول او دویم او دریم کې زباني یاد کړي که نه اوس په هم ډېر ورته یادي ټوینکل ټوینکل لیټل سټار دا څیزونه یاد دي دا ولې په دې خواري شوې وه په دې رټه لګېدلې وه تم دا دعا یاده که که نه اللهم افتح مسامع قلبي لذکرک اے الله د خپل ذکر ته د خپل قرآن تلاوت ته د خپل یاد ته زما د زړه غوږونه کولاو کړي څومره طاقتوره دعا ده امام طبرانی رحمه الله نقل کړی ده د الله د پیغمبر حدیث پاک کې راځي اللهم افتح مسامع قلبي لذکرک ورزقني طاعتک ما تخپل اطاعت او تابعداري نصیب کی وطاعت رسولک د خپل رسول تابعداري راته نصیب کی او وعملا بکتابک په خپل قرآن د عمل توفیق راکړي څومره طاقتوره دعا ده اوس که تا 2-3 پیرې ځان ته په موبایل ولګوله او په کتاب کې دې ووي د ځان سره دې په کاغذ ولیکله او ته 20 منټه واړوه راواړوه او بیا چې ماښام دعا کې چې داسې لاس اوچت که اللهم افتح مسامع قلبي لذکرک وارزقني طاعتک وطاعت رسولک وعملا بکتابک نن دې یوه دعا یاده کړو سبا به بله یاده کړې بله ورځ بله چې میاشت تېرېږي ته ځان سره ووایې تا به ټیکس 30 دعاګانې یادې کړي او ته دا دعاګانې وې الله به تاله بېخیري درکړي الله به تاله ډېر خیر درکړي ډېر خیر او برکت به درکړي او چې کله ته ذکر کې که نه او نفل کې او د الله دین ته او ته وایې چې زما باطن صفا شي دننه تزکیه د نفس مې وشي ما کې طهارت او پاکي راشي الله پاک په دې یو ورځ دا ذکر دا تلاوت دا درود پاک قبول کی او دسی حد ته به دې ورسي
چې ستا به وهم و ګمان کې هم نه راځي چې ربه د چا دوا وه چې راته قبول شوه دا زه کم ځای ومه وی میں نے پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانان کر دیا اس نے مجھ کو کیا شوق فراواں کر دیا پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانان کر دیا تب بیا وی چې ربه دا دې زمانه کم جانان جوړ کو دا دې زه کم ځای ته راورسولم زه ومسه نو د الله د ذکر د قرآن د تلاوت دینی محافلو دینی مجالسو د دې ډېر لوی اثرات دي او دا اثرات په دې په کورم کېږي دا به الله پاک په اولاد هم وکړي نو الله پاک ته مونږ ته خپله کامله رضا نصیب کړي او هغه اعمال چې په کومو اعمالو رب رسول رضا کېږي هغه دې الله تعالی مونږ ته نصیب کړي الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد واله واصحابه اجمعین بیماران د پاره دعا وکړئ کریم مولا بیماران له شفای کامله عاجله مستمره نصیب وګرځولی کړي څومره مردگان د اسلام وفات شوي زمونږ کمالا کې اسرار الله د والده صاحب وفات شوي الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي درجات عالیه دې الله تعالی بلند کړي زمونږ استاد محترم مفتی شوکت علي حقانی صاحب دامت برکاتهم هغه بیمار دی اپریشن ولا کړی الله تعالی دې ول صحت ورکړي نور څومره بیماران دي الله دې شفای کامله عاجله مستمره نصیب وګرځولی کړي د هر قسم آفات او بلیاتونه اسماني او زمینی ګلونه عذابونه طوفانونه مونږ په امن و امان کې وساتي په مونږ بارانونه وکړي دلته بلا بارانونه وشو دوبۍ کې دواګانې کېږي نن هم د هغوی په خطبه کې دي آخر کې بلا اوږده دعا ذکر کړی ده چې اللهم اسقنا غیثا مغیثا اللهم اغثنا اللهم اغثنا الا په مونږ باران وکړي دلته وکږي د ګلو ولی بهیږي بیا نو بهرحال الله دې په مونږ د رحم بارانونه وکړي د عذابونو نه افتونو نه دې الله په امن و امان کې وساتي کم ځای کې چې په کم ملک کې د باران ضرورت دی الله تعالی دې پې د خیر د رحم باران را نازل کړي او د فلسطین د مسلمانانو نصرت او مدد وکړي هغوی په حال رحم وکړي زمونږ د دې ملک حفاظت وکړي دې ته د کافرو سترګې دي او منصوبې دي کریم مولا د کافرو منصوبې په خپل منځ کې پاش کې او د اسلامي نړۍ له او دا د اسلام مرکز دی الله دې مرکز اسلامي له ترقي ورکړي الله دې د دشمن د نرغونه وساتي الله دې حفاظت وکړي او الله تعالی دې ورته مزید ترقي پوره اهل کفر د پاره دی الله تعالی د سترګې خسنې وګرځي او الله دې په د اهل کفر سترګې وباسي الله تعالی دې کریم مولا ته په خپل قهر او په غضب سره اهل کفر له شکست ورکولی شي تباه کولی شي او چې د دوی د بلډینګونو او د دوی د هغه بینکرو اوازونه موږ د دې پاکستان د دې فوج په لاس واورو زموږ به پې یخي سترګې یخې شي الله دې د دې ملک په فوج په لاس باندې ټول اهل کفر له په یړ شکست ورکړي او دا ټوله دنیا دی د دې معدنیات او وسایل دی الله د دې زګو پښتنو په لاس کې راوستلی کړي او د دې مسلمانانو په لاس کې الله تعالی راوستلی کړي والله دې ملک نصرت او مدد وکړي الله دې حامي او ناصر شي الله دې د بدو سترګو وساتي ربنا اتنا فی الدنیا حسنه